کوز دروج کې د اوج رضا الله خان او ورسک حاجی عمرزاده ترمنځ پیدا شوی تاوتریخواله د جرګې په کوښښونو په صلح کې بدل شوی دی. په دې سلسله کې اوج کې د رضا الله خان په حجره کې د یوې جرګې تابع شوی و چې پکې د مشرانو میلمنو مولانا شیخ عبدالعزیز، مولانا مراد خان، مولانا مفتی اشفاق په شمول ادینزی او بهر نه راغلي ګڼ شمېر مشران موجود وو. جرګه کې د جرګې مشرانو رضا الله خان د حاجی عمرزاده او هغه د زامنو سره په میلا وهلو د دواړو فریقونو ترمنځ جوړ شوي تاوتریخوالي د خاتمې اعلان وکړو. د حاجي عمرزاده او رضا الله خان وینا وه: کومو کسانو چې په دې کې زمونږ د روح جوړ شي کم دنو او د اصلاح خبرې اترې وکړې، زه د هغې ډېر زیات شکرګزار یم. په دغه ورځ باندې چې دا کومه دغه راغلی دا یو اکسیډنټلی ګول یو دغه راغلی ده چې هغې باندې چې کوم دنو به د الله پاک نه به منظور او د الله پاک نه به دغه وه که نه یقینا نه زه به دغه موقع باندې وم نه چا دی پېژندلی دی. که داسې خبره سره به بلکل چې کوم دنو نه و راغلې دا کومه چې کوم دنو راله خو دا به د الله پاک نه دغه وه او دا زما وراره دی. په هر حال مونږ هر څه چې شوي د هغې باندې مونږ ستومانه یو ځکه چې دا ښه خبره نه ده. ورغلي دي بس څه شوي دي او مونږ یو بل ته پړونو کې نه څه شته عرفان دی دا ټول مونږ وروڼه یو مونږ یو بل له خدمتونه کوو جي او زمونږ دا نه ډله چې یاره الله پاک بندګان خفه کړو. مونږ وایو چې الله پاک موږ ستا بندګان خوښوي ته به هم خفه شي پاکه پروردګاره مونږ دا ډله نه ده مونږ پلار د الله پاک وبخښي. موږ هغه څوک په قبر کې یاد نه کړي چې د بچو دا چلو کړو دا چلو کړو خدای دې هغه وخت رانولي. ټول زموږ وروڼه دي او د مخکې نه هم دي او د اوس نه هم دي او بیا به مې د خیر او د ټولو شکریا ته کوم دی چې دغې دوی چې څه وکړه د مشرانو چې څه وکړه الله پاک چې په خیر دا خبره ختم کړه. شکر الحمدلله موږ په دې خوشحاله او د دوی شکریا ادا کوو چې زموږ ته پړه کې نه څه ساتي نو ته مونږ څه ساتو. جرګې ته د وینا په وخت مولانا مراد خان او ادینزی پیټرولیم اسوسییشن صدر اسد خان په روغه جوړه کولو د دواړو فریقینو شکریا ادا کړه او دین اسلام او پښتون معاشره کې د روغې جوړې په اهمیت رڼا واچوله. دوی په روغه جوړه کې په کوښښونو د جرګې د ممبرانو د کردار ستاینه هم وکړه. نن د خوشحالۍ خبره ده چې دا خبره ډېر په ښه شان او ډېر په ښه طریقه راغونډه شوله. زه د هغې کسانو ډېر زیاته شکریا ادا کوم کوم چې په دې کې هغو ستړي کړله کوم چې هغو تلې راغلي دي د هغو بذات خود زه د هغو نومونه اخیستل غواړم. په دې کې ولی خان رور دی، په دې کې بشیر استاذ دی، په دې کې ظفیر الله صاحب دی، په دې کې کوټي باچا دی، امیر افضل صاحب دی، دلاور خان دی، جاوید او شکیل خان دی. د دو انتهایی مشکور یو مونږه چې هغو په دې کې ستړي وکړه او نن یې دا محفل چې کوم دی نو دې ځای ته راوستو. په حیثیت د مسلمان مونږ ټول د یو بابا آدم علیه السلام اولاد یو، خو بیا د بابا آدم علیه السلام د اولاد په منځ کې کله کله کشالي اختلافات راځي او د هغې تاریخ ګواه دی چې د آدم علیه السلام دو بچي یو قابیل او یو حابیل و. د هغوی هم په خپل منځ کې اختلاف راغلی و. کوم چې قابیل و نو هغه قاتل وګرځېدو او حابیل هغه مقتول وګرځو. دینه دا خبره معلومه شوه چې د مسلمانانو په منځ کې د انسانانو په منځ کې اختلافات کشالي دا به راځي، خو په حیثیت د مسلمان هغه کشالي هغه سیوا کول نه دي پکار. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایلي دي چې اختلاف کم خلک کوي، جګړې کم خلک کوي نو دا د انسان عقیده او دین هغه ختموي. او نبی علیه السلام موږ ته فرمایلي دي وکونو عباد الله اخوانا، ای د الله بندګانو تاسو خپل منځ کې رونه شئ، یو بل سره اتحاد او اتفاق وکړئ. نو معاشره ده مونږ انسانان یو، د یو بل سره خبرې اترې راځي او مونږ به یو بل ته دغه شانته کې دا څنګه چې نن دا مجلس جوړ دی په حیثیت د مسلمان او په حیثیت د پښتو ژبې ویونکي ټول غیر مسلمانان په دې باندې خوشحاله دي او په حیثیت د مسلمان په دې باندې خوشحالي پکار ده. دا په دویمه حصه کې رضا الله خان دی چې کوم دی رضا الله خان دی او د هغې ملګري ولی خان دی، د عالمزیب خان موجود دی چې کوم دی نو دلته کې رال د عمر حاجي صاحب کور ته او دغه نور ټول مشران چې کوم دی نو هغه شاته تاسو ګورئ چې دا ناست دي. کوټه باچا نعیم الله خان دی، فقیر ملک دی او دې طرف ته چې کوم دی بیا مونږ ګورو نو امان خان دی، بیا نور یا چیرمن قومي اصلاحي جرګه ملا کنډویجن دی، جان بادر خان دی. دلته دغه شاته هم نور مشران چې کوم دی نو دا په دې موقع باندې موجود دي چې کوم دلته کې د عمر حاجي صاحب ځای ته چې کوم دی نو راغلي دي او دلته د روغې دویم حصه چې کومه ده د کور ته د رضا الله خان راتګ دا پای ته ورسېدو. علما راغلي دي، ماله د خوا او شا ملګري راغلي دي
حتی کې چې د ملاکنډ ډیویژن خلک راغلی دی د رضا الله د کورنۍ خلک ما ته راغلی دی د دې ټولو تحصیل عزیزۍ کم خلک چې ما ته راغلی دی دغه شان ورسره زه د میډیا د وروڼو هم چې کوم دی نو شکرګزار یم او په دې نیمه شپه باندې چې کوم دی دوی دلته کې راغلي دي نو زه ستاسو ډېر زیات شکرګزار یم او زه د زړه نه چې کوم دی نو مطلب دا ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم او خصوصا د رضا الله او د هغه د خاندان ما د زړه نه چې کوم دی نو هغوی ماف کړي دي او هغوی زه په خپله دیره کې او په خپل دغه کې ماله ډېر غټ عزت راکړی ټول کمیټۍ والے دي خدای دې ټول چې لکه علمجیب صاحب دې یاد نه کوو ټول دي نعیم خان دي ټول نعیم خان خو به خامخا یاد دی خو دې دي یاد بوټي باچا دي ټول دي لکه مشران دي خپل ټول دي لہذا زمونږه د دوه مسلمانانو په منځ کې که اختلاف راشي نو دا چې نور خلک د نور قوم دا ذمہواري ده چې دوی راولګي او د دواړو په منځ کې صلح وکړي همیشه جاری وساتي د یو بل سره ټولو خاندانونو د یو بل سره مینه او محبت نصیب کړي اختتامي دعا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا واستجب دعاءنا أي أبو کوشش کرے دے موبائل استعمال کرے قلم استعمال کرے سفر دی اگو جو لوگ خیر الدارین واچے او الله دغه شان سپین روبي حضرات په معاشره کې نورم ډیر کې او دا فریقین دا د علاقې چشم و چراغ دي دواړه الله د دوی دا صلح مبارک کې مت پوری باهمي محبت مودت الفت سره تیر کې ای الله د حاضر مجمع ټولو نه ترازی شه زمو سیئات معاف کې او حسنات محفوظ کې الله مونږ په هم داسې د جوړې صفت د صلح صفت پیدا کې ای الله معاشره کې باکردار افراد مونږ نه جوړ کې رب کریمه معاشره کې خیر رسان افراد مونږ نه جوړ کې څو ورځې وړاندې د رضا الله خان او عمر حاجي ترمنځ د تیلو اچولو په معامله باندې شخړه مخې ته راغلې وه. محمد اسرار، خیبر نیوز، چکدره، کوزدیر.